په دې مدرسه کې د څه کورس کیږي؟ د قرآن. د څه کورس کیږي؟ زه کورسونه منم، د قرآن درس کورس منم، د حدیثو کورس منم، د انجینیرینګ کورس منم، د ډاکټرۍ کورس منم، د ساينس کورس منم، خو د باجو کورسونه دې نه منم. ها انقلاب د قرآن په درس سره راځي. ماله چا پیغور راکه وی وظیفو والا یې که نه؟ وظیفو والا یې که نه؟ ما دا پیغور په زړه وخوړ. موږ مدرسو والا ته چاندو والا ووایه. زه وظیفه خور یم، زه چاندو والا یم، زه په ټوکړو مولا شویم. زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډه اور پراټه نه ده خوړلې. زه په وظیفو مولا شویم. پښتونه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم، ما قرآن زده کړي، ما حدیث زده کړي، ما فقه زده کړي، ما غیرت زده کړي، ما دلیل زده کړي، ما بهادري زده کړي. ها او که په دې لږ وخت کې مې دله ډېر کسان ډي ته کړي دي. ها زه په وظیفو مولا یم، زه په ټوکړو مولا شویم. تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی. ما هغه وخت هم چاته خیرې نه دي کړي چې چا ما ته وظیفه خور ویلي، او ما په خپله چاته جواب هم نه دی کړی. ما ته چا وایي مړي لامبه وه، ما زه دله ژوندیم لامبم، خو ته راشه. توجه ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې، ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټوکړو مولا شویم. زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم، ما دروازه ټکولې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وبخه وظیفه راوړئ. زه قرآن زده کوم، ماله وظیفه راوړئ. زه حدیث زده کوم په مدرسه کې، ماله وظیفه راوړئ. زه د الله کلام زده کوم، زه د پیغمبر سنت زده کوم، زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم. تاسو خدای وبخه زه وظیفه غواړم، ماله وظیفه راکړئ. چا ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه. زما ټولې مدرسې په ټوکړو چلیږي. مولیان په ټوکړو تیار شو، حافظان په وظیفو تیار شو. کائنات کې وګوره دا ټول علما مونږ وظیفو والا یو. وایه مونږ څه والا یو؟ وایه څه والا یو؟ مونږ ټوکړو والا، مونږ فخر کوو مونږ ټوکړو والا یو، مونږ وظیفو والا. لیکن واوره مدرسې په وظیفو چلیږي، مدرسې په چاندو چلیږي، لیکن پاور طاقت وګوره آغا د وظیفو مدرسو ملا عمر پیدا کو امریکې په لړزان کلا. نعره تکبیر، تکبیر، دیوبند، دیوبند، سردار علی حق نزر، سردار علی حق نزر. توجه محمد علی صاحب. توجه دا د وظیفو والا زورو کته کپر او سپر پاور دل په تیخت باندې مجبور کړ. ها تور پټکوم انقلاب راوسته، د تبلیغ والو سپینو پټکوم انقلاب راوسته، او ان شاء الله پاکستان کې په زړ پټکی سره انقلاب راځي ان شاء الله. دا انقلاب ببین ان شاء الله. اور په هر دور کې انقلاب پټکو ول راوسته. چا راوسته دي؟ چا راوسته دي؟ ها انقلاب مدرسے سر راغی. ہر دور کے انقلاب مدرسے سر راغی. مدرسہ عالم ورکی، مدرسہ حافظ ورکی، مدرسہ قاری ورکی، مدرسہ شیخ القرآن ورکی، مدرسہ شیخ الحدیث ورکی، مفتی اعظم پاکستان ورکی، مجاہد ورکی، مبلغ ورکی. ہاں یو کس را پاسید وی مدرسے ڈاکٹر ورک، انجینئر ورک، سائنسدان ورک. ما ورته د خیرن بچیا د دې کمپیوټر کې یو پیج تاو دي دا بعضې کسان چې خدا چې ډي ته کې بیا ټیک شي. توجه د ګیلاسونو په کارخانه کې څه تیاریږي؟ د سریې په کارخانه کې څه تیاریږي؟ نو چې ته د مدرسې نه ډاکټر غواړې، انجینر غواړې، ورته مازغه دې کار کوي. د سبزۍ په دکان کې څه ملاویږي؟ د فروټ په دکان کې څه ملاویږي؟ د غوښې په دکان کې څه ملاویږي؟ اور که یو سړی د سبزۍ دکان ته راشي، دکاندار ته چې دکاندار کاکا یو 500 کیلو غوښه راکا، روغ د کمنټل دی، روغ د کمنټل دی. وایا خو چې مدرسه څه د پاره جوړه ده،
په ناظره ماشومانو ختم وکړو دا مدرسه دی له جوړه ده حافظان تیار شول مدرسه کې حافظ جوړ دا فیکټري د دې ده دا کارخانه د دې ده او دا د داسې څیز کارخانه ده چې ټیکنالوژي هم د دې دلته چې کوم تیاری کې د هغې مقابله نشي کولی اټم بم هم مقابله د طالب جان نشي کولی امریکا هم د طالب جان مقابله نشي کولی چې د کوم څیز کارخانه دا سړی منټلي دا په خپله خرڅوي نسوار څه شی د نسواري بچیا خرڅه نسوار اعتراض په مولا کې دا مولا چې نو ستا نکاح به چا تړله د نکاح د وجه ته په مزو سر یې د خیرن بچیا نکاح د مولا تړي جنازه د مولا کوي دیو جنا کائنات کې د مولا نه بغیر خو ستا سسټم ټول ټاپ دی لاک ډاون دی دیو جنا مدرسې کې ډېر لوی کمال دی د مدرسې ډېر لوی برکت دی پیسا جوړیږي مدرسې سره هر دور کې مدرسې نه خیر خور شوی دی کومه علاقه کې چې مدرسه جوړه شي تاسو ګورئ زما نبي دنیا ته تشریف راوړو ستغې برداشت کړي د خلکو کنځلې برداشت کړي چا دی کذاب دی ظالمه دا کذاب ته ما ته وایي دا خو پیغمبر تم خلکو ویلي چا وی لیونی دی چاہے مجنون دی یہ وہی بات دہرائی جاتی ہے توجہ خلق و تخوی ما ته وکړه توجه چې اری پاټه ته چې ته زنده باد نبی ابا خلق سوي چې امینا و صادقا یاره جته خی خو چې کله زمانه بي د غار حیران را روان شو مشن توحید او دعوت او تبلیغ خبره بلند کړه او دا جمله او فرمایلا یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله کی نجات دے لا الہ الا اللہ کی فلاح دا لا الہ الا اللہ کی کامیابی دا چاچی ورطا امیناً و صادقاً وی اغی کانی راواغستا پکانی گزارے پی کڑیو کنیو کڑی آغا ابو لہب چا زمان ابھی تشریف روڑو نا جشن یہ مناو کا جشن عید میلاد النبی جشن یہ مناو کا جشن چې کله جشن مناو کو او خبرې ته به پر ربیول کې څومره خرج کې جشن مناو کو توجه دا سه لګراو چلےږي راجوک شي کني اوسو در کې گازار کوم لګراو جوړ چلےږي سړی ځامن شي هغه ولر کسان ته سیو قسم راجوک شي زاغه د نوشیر کین نه رااله مته دغه غیر تشریف دی زه تکول نه شي اکسلیټر پریدا توجه راشه کینه یا لکه هي دې درادن نشو خیال کوه نایب سټوډیو لا سیستم دني ونی نه کوي توجه دا چې کوم کسان راځي دی له زیور کې د زیور کولو فضیلت درته توجه پیار اور محبت دریو سيزونو سره محبت سیوا کیږي سو سره नाम लेने से नंबर एक नंबर दो हदिया तोहफा देने से तुम लेने वाले हो यार कच्चा तोहफा राकड़ा कच्चा हदिया देने से हदिया वर्कवा मोहब्बत से वाकीगी नुम खनुम अखला मोहब्बत से और नंबर 3 प मजलिस के जेवर कोल प मजलिस की एतलक दासी खजीदी रशदल तकीना او कस तकीना वे जिसे وی تا چې یو کس له په مجلس کې ځای ورکړ دا جمله واخله تا چې یو کس له په مجلس کې ځای ورکړ دا تا په مجلس کې ځای ورنکړ تا د هغه په زړه کې ځان له ځای جوړ کړ لکه ستا خوا کې یو کس ولاړ یو خوځه ځای ورکړه او که څه کسان خپل عادت یې ولاړي ټول وایي سبحان الله پر اوچت آواز ہوئے سبحان اللہ چاچا سبحان اللہ ودا کینے خیرن بچی بولے تانا دا بولے کینے ونا توجہ فیکٹری کارخانہ جسے دا پارا جوڑے اغور کئی مدرسہ امامان جماعتوں کی امامان شتا کنشتا دا امامان چا ورکڑو روجه را لتاراو د پرده قرآن حافظان شته که نشته جدا کار دی هغې سره زما څه کار نشته چې شل کوي او کاته کوي زما د اختلافاتو سره نه لګي ښه خو چا سره به ټایم نه په منډه به شل به کوي ته اوسګارې ته به شل کوې بس دا کیسې خو چې تراویح کوي که شل کوي کاته کوي بس چې کوي ما ته یو کس وایي چې اته دي ما بحث مه کوه زه سوچه تبلیغي یم ښه
ها مې بحث مکوا وای ما ته چې اته دي ما ته شل دی هغه بیا وای چې اته دي ما چې ولې خو چې ما شل وکړې په شلو کې اتر علي زما په شلو کې اته شته نو تا زما دیوبندي سره د بحث ضرورت شته او دا کیسې پرې د اختلافات د محبت خبرې کوي که څوک دلته لاس ږدي نایاب والو که څوک دلته لاس ږدي خو په مونځ کې ږدي که نه او که دلته لاس ږدي نو هم په مونځ کې ږدي دا دواړه مونځ ګزار دي ورشه ګش وکړه د بېلمازه غم وکړه دا دواړه مونځ ګزار دي او ته چې په دې بد ګڼې که نه چې ته وې دا ټیک نه دی او لاس ښکته کړه نو مور دې کوم ځای لاس ږدي شابه اوس پرې زه خوښ شم دې مور ته دې کتلې چې مور دې مونځ کوي خور مونځ کوي تلاوت مونځ کوي زنان چې مونځ کوي لاس بره ږدي که نه ږدي خو مسله دا ده څوک که بره ږدي زنانو کې حیا ډېره نو د حیا د وجې زنان لاس بره ږدي کوم ځای ږدي او چې په سړو کې هم په چا کې حیا ډېره د ښځو پاروا روانې بره دې ږدي نه لګي زما اختلافاتو سره نه لګي زه نه لګي زما اختلافات توجه خبره د حیا د بعضې سړو کې حیا ډېره وي نو هغوی د کمال حیا د وجې داسې بره ږدي نور خو دا چې خپل بهرحال زما مزاج کې پني ده څه شی دی زما اختلاف ما ته یو کس مونځ کو سټوډنټ دلته لاس ایښی ما تاسې ګپ کې چې ته دلته لاس دې مور به دې کوم ځای ږدي بهرحال دا کیسه پرېږده که دلته څوک دي خو سړو کې ګوره دا طالبان ناست دي مدرسو والا رجولیت سړیتوب رجولیت نو ګوره نارینه چې په دې کې پاوری څه شي اور پاور نیچے ہوتا ہے کدھر تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ تھوڑا نیچے رکھنا پڑتا ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں ہاں او زنانو کې حیا ډېر زنانه برک دي او څوک چې د ښځو پاروا روانې هغوی دې هم برک دي نه جوړېږي خو مونځ ګزاره دواړه دي که څوک دلته ږدي که دلته ږدي د بېلمازو غم کوو به انشاءالله نور په خبره خو پوه شوې که نه ولکن لتکبیه الاشاره ولکمثل کوتکن ولول بهرحال د مدرسې خپل اثر دی مدرسې سره خیر خورېږي مدرسې سره اور دا څومره چې دیني محنتونه دي دا ټول د مدرسې برکت دی د څه برکت دی طالبان د تحریک طالبان افغانستان مولا عمر وایي د مدرسې برکت دی د څه برکت دی که مدرسه نه و مولا عمر به او ته چې طالبان دا کوم ځای جوړېږي اور ته کوې تبلیغ زنده باد نو بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علم چرته حاصل کړي وایي چرته چې مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و چې مولانا الیاس رحمت الله امیر صاحب حاج عبدالوهاب صاحب به و مولوی جمیل صاحب مولوی جمشید صاحب تجمل شاه صاحب شیخ مولانا حبیب الله صاحب و به پته ولګېده چې سر نه ګوري د اینډ نه ګوري بنیاد نه ګوري مفکر اسلام امام انقلاب راوسته مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته چا ورکړي وایه چا ورکړي نو د مدرسې دفاع دا د هر جماعت د هر تنظیم دفاع ده اور د ختم نبوت دفاع د پاکستان د آئین دفاع ده څه شی دی د پاکستان آئین کې او قانون کې دا خبره ده چې په 1974 کې قادیانی دا د کافرانو په سب کې راغی او په ده باندې دستخط وشو آئینی کافر دی قانونی کافر دی نو د قادیانی باندې رد کول او د ختم نبوت د عقیدې دفاع کول دا د آئین دفاع ده د پاکستان د څه دفاع ده دا د آئین خلاف ورزي نه ده دا د آئین دفاع ده نو چې د آئین دفاع څوک کوي نو انعام ولا پکار دی که نه پکار دی که نه دی پکار د مدرسې د وجې به خلک ذکر والا تلاوت مدرسې والا سرګټو والا کیدی شي چرسیان کیدی شي پوډریان کیدی شي ګوره فضا پاکیږي په مدرسې سره د مدرسې په وجود سره د حیا صادر چې راځي د مدرسې د وجې راځي وګوره ته مدرسې ته زنایان راځي په بورکه کې په څه کې او شاعر وایي دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده د پښتنو بیبیانو دا خوښه ده حیا والا چې حیا والا ډېر خلکو د حیا صادرې وپېژندې اوسه پورې شامټونګان خوځول را خوځول توجه مدرسې سره حیا راځي مدرسې سره وفا راځي مدرسې سره صداقت راځي مدرسې سره عدالت راځي مدرسې سره لیاقت راځي مدرسې سره سخاوت راځي مدرسې سره شجاعت راځي مدرسې سره خیر راځي مدرسې سره برکت راځي مدرسې سره اسلام راځي مدرسې سره ایمان راځي اور د دین ټول شوبې د مدرسې د وجې دي څه د وجې دي
صدا وجه دي یو شعبه پکې هغه کې د ختم نبوت د پاده عقیده ختم نبوت وای عقیده ما چې پوره وي هغه وای څه شي ګورئ عقیده څه ته وایي په پښتو کې دې ته په پښتو کې عقیده وایي دې ته پښتو کې څه وایي نه پښتو کې ورته څه وایي ها دې ته پښتو کې څه وایي زه تاسو هم پریکټیکل کوم ساينس روم ته مې راوستې دې ته څه وایي کیا مطلب غوټه دې ته غوټه وایي عقدتن عقیده عقده توجه غوټه کیا مطلب عقیده خلق دا وایي عقیده مضبوطه کا عقیده غوټه چې اوس هم پوه نه شې دومره آسان به دا تاسو څنګه وایم انشاءالله زه به د ختم نبوت کورس کوم داخله پکې څوک کوي انشاءالله روزه کې به انشاءالله ډېر ورځې به انشاءالله ټول به پریکټیکلی ښه بهرحال او بیا به همدغه پریکټیکلو انداز کې کوئ توجه دې ته څه وایي غوټه ټیټ کا غوټه مضبوطه کا چا دا ویلي چې غوټه نرمه کا او خلک وایي عقیده مضبوطه کا څه شی ها تاسو نو عقیده الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی دا خبره مونږ په زړه کې غوټه کړې ده په زړه کې الله تعالی په صفاتو کې وحده لا شریک دی دا خبره مونږ په زړه کې ها اور خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم زمون نبیم دی وایا اخیریم دی نبیم دی اور یو سړی منظم کوي تلاوت هم کوي ذکر هم کوي حج هم کوي عمره هم کوي کلی مزیدار پټکیم والی ګیرم دا د پلاح بهبود د پر هند پمپ لګي د خلکو امداد تعاون کوي پلاح بهبود د پر خدمات کوي زمان نبی ته نبی هم وایي اخیری ورته نه وایي مسلمان کیدی شي ها مرزا قادیانی بیا مسلمان کیدی شي دیو جنا عقیده زدکا او بیا عقیده نه پس عقیده نه نبوت تلامه رسا عقیده نه پس دی ختم عقیده نه پس دی ختم کیا ختم کله پیاله کې چه ختم شي چه ختم وګوره چې وبشتا او به ختم چه ختم مولانا سے وی حلوا ختم چه ختم او ختم په ډیرو مانو قران کې ذکر دی ختم الله الته معنی بیل ده توجه ختم مخر معنی ده یو د پښتنو ختمه پښتنو کې ختمه څه ته وی ختمه یو محاوره د پښتنو د خبره ویغه پلان کې داسې مالدار دی په امین کلی کې په کم کلی کې امین کلی چرته دی ها و یو سړی په امین کلی کې دومره مالدار دی هغه باندې مالداري کې ختمه ده هغه بل سړی سخی دی هغه باندې په سخاوت کې ختمه ده دلته د ختم معنی بیل ده ختمه ده مالداري کې په ختمه ده ما وی ها توجه چا باندې مالداري کې ختمه ده چا باندې سخاوت کې ختمه ده زمان نبی ته رب کائنات داسې نبوت ورک زمان نبی باندې په نبوت کې ختمه ده مالداري کې چې ختمه شي ډیر شي کم شي ها ختم نبوت باندې پوه شوي نبیان نشي راتلی لیکن زما د نبی نبوت در قیامت د سبا پورې دی توجه اور توای قاری صاحب محتمم صاحب ختم القرآن کله وی ختم بخاری ته د ختم القرآن دی قرآن په ناظره ختم کو بخاری شریف په ختم کو کله ختم القرآن ختم بخاری محتمم صاحب ته د ختم القرآن ختم بخاری خبره کې ز ختم نبوت پسې ګرځما زه د ختم نبوت په دفاع پسې ګرځم اور یو منفرد انداز کې یو جمله وایم سنو توجه ختم نبوت دفاع د هر کلمه گو دفاع ده د چا دفاع ده د هر مسلمان د چا ده ما مولا لکه څوک وټ راکوي که نه راکوي دا مسله ځان لده خو زه مولا چې د ختم نبوت دفاع کوم مرګرتیا د مولا پکار ده که نه ده پکار یا که د چا تعلق ANP سره وي ښه خراب هر چا کې شته ټول خو باجو والا نه خو خراب که د چا تعلق ټول باجو والا نه که پښتنو کې پښتانه هم شته که نه ټول پښتانه خو ډمان نه که نه یو پښتانه ډمان نه سم توجه خو خراب په مولیانو کې خو خراب شته یو لطیفه هم درته کوم پوډریان یو ځای کې تشریف فرماو د دوه مولیان روانو نغه مولیانو کې یو مولا په دې پوډریانو سلام واچو چې السلام علیکم ا پوډریان یو بل ته چې الا
په مولیانو کې هم مسلمانان شته ښه نه خو خراب پار چا کې شته په مولیانو کې هم خو خراب شته ښه مولیانو کې هم مسلمانان شته الله اکبر توجه نه خو کله چا تعلق ANP سره کله چا تعلق مسلم لیگ سره کله چا تعلق PPP سره کله چا تعلق PTI سره چې کومه پارټي کې یا پکې لیکن د ختم نبوت دفاع به څوک بکوي څوک بکوي ما مولا له وټ نه راکې مې سیملې ته نه پرېږدي کار دې بیا خرابېږي بیا خو ته مزې نشي کولی کار دې خرابېږي نو چې موږ د ختم نبوت دفاع کوو ملګرتیا پکار ده که نه ده پکار ده که نه ده پکار اور دا یو اجتماعي محنت دی هر مسلمان کې د ختم نبوت د دفاع شعور پیدا کوو به انشاءالله هر مسلمان ته هر جماعت هر تنظیم هر پارټۍ والا ته ووایه ها په مردان کې په 10 اکتوبر باندې ختم نبوت کانفرنس دی په 17 دی 10 لم لاړ شي 17 لم لاړ شي زه د ختم نبوت د دفاع وکړم زه په دې کې نه چې 17 والا څنګه دي اور 10 والا څنګه دي خبره د دې نه ده خبره د ختم نبوت د دفاع ده زه دیوبندي ما زما جماعت اسلامي سره تعلق نشته لیکن یو جمله وایم پېښور ته د جماعت اسلامي پارټۍ د طرف نه د ختم نبوت کانفرنس سربراه د جماعت اسلامي سراج الحق هغه ځای ته راته سټیج د ختم نبوت ما الحمدلله په هغه سټیج هم د ختم نبوت دفاع کړې ده د خیرن بچی ته د ختم نبوت د دفاع وکړي که ته د پاټو ماټو وکړي ته د تنظیمونو وکړي ته د جماعتونو وکړي وایي د ختم نبوت دفاع که په دې تخت بای کې یو هندو را پاسېده او زما به پیغمبر غیرت وکړ او هغه هندو د دغه پل لاندې د ختم نبوت کانفرنس جوړ کړو غیرت یې کوو وایه ملګرتیا به کوو که نه به کوو داسې وسعت ځان کې پیدا کې داسې دا ټیکهداري پرېږدی قبضه ګروپ پرېږدی وسعت پیدا کې ما الحمد وسط نظری ما چې د چا د کور او د بیټک خدمت کړ استاد العلماء استاد المجاهدین ډاکټر شیر علی شاه المدنی او حق پرست عالم المعروف مولانا بجلیگر صاحب ہم اثر ہم مشن مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب د قافلے سرخیل عالم دین اور قدیم و پخوانے د تختبئی مدرسہ اسلامیہ جمہوریہ مدرسے مؤسس محتمم بانی المعروف تانی بابا جی دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم تاسو ټول امین اغي تشریف اوري وکړه ان شاء الله العزیز خپل انداز کې ان شاء الله غي مخاطب کیږي زستاسو خدمت کی گزارش دا کوم د منشیات او خاتمه کې حکومت سره تعاون وکوي ان شاء الله تاسو ته خبر پته شته چې خیبر پختونخوا ته آیس راغلی خبر شوی د میډیسن په شکل کې آیس چادر ته ویل دي چرته په نیټ باندې میډیا باندې کتلی دي ټیبلټس میډیسن آیس زه حیران پدیم چې کوم نوې شی روزي په پښتنو تجربه کیږي آیس په پښتنو تجربه کیږي باجی په پښتنو تجربه کیږي خو چې نوې شی روزي په پښتنو تجربه کیږي د دې منشیاتو نه بایکاټ وکوي ان شاء الله مسلمان چرسه پوره د پاره نه دي د خپل نوجوان نسل مستقبل دفاع وکړو سکول کالج یونیورسيټي دفاع وکړو مسجد مدرسې مرکز د تبلیغ د خانقاه دفاع کوو به ان شاء الله اور کم سټوډنټان چې پبجي فری فایر لای لډو کوي د دې نه بایکاټ وکړي زما بایکاټ د چا بایکاټ دی کم سټوډنټ چې د موبایل گیمونه کوي توجه سټډي کولی شي ہوم ورک کولی شي د دنه ډاکټر انجینیر ساينسدان جوړېدي شي وایا اسلام تا گیم نه منې کوي کرکټ کوا هاکی کوا فوټبال کوا ولی بال کوا د مونږ خیال ساته د خپل د لباس خیال ساته کبډي کوا څه شي کبډي په خدای کې د کبډي ټیم شته ها ته کې څنګه چاو کم زیاده ها نه عمومي ټیم غواړم شته صبر توجه ځان خرابوي مکنه ماته ته اوجی نه اوجی توجه ما پینڈے کی ویم کبڈی کا ٹیم ہے کہ نہیں ہے آگئی ماں تو آگا چاک راکی ماں تو نہیں ہے میں پہلے تھا وہی ہاں تھا میں اب نہیں ہے کیوں نہیں ہے مجھ سے پوچھو کیوں نہیں ہے پوچھو سنو ماں تے دا کبڈی ٹیم زکا اس نشتا پخوا بے کورنی غوڑی خوڑو کورنی چرگان بے خوڑو کبڈی کوری شو سوک چے پارا میں چرگان خوری کبڈی نشی کولی مونږ تاسو ټول پاره مې هغه په پنجره کې کوګ وږي مونږ تاسو هغه خورو ټول کاږه واګیو کبډي کوا داسې گیم کو چې ورزش ایکسرسایز وای د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي
یو سټوډنټ چې په موبایل کې گیمونه کوي دا گیمونه ستا تنزل دی دا ستا زوال دی دا موبایل د گیمونو به بایکاټ کوي ان شاء الله د منشیاتو نه بایکاټ کوي ان شاء الله اور سیګریټ پینے والے ما ته پرون نابل یو کس د کراچۍ نه فون وکړ داغه نوم خیال محمد ما ته مفتی صاحب ستا یو کلیپ مې په سیګریټو واورېد وایي 2 پیرې مې په تبلیغ کې 4 میاشتې لګولي ګیره مې د کله کله پټکې مو هم 15 وخته مونځ کوم ګش کوم تعلیم کوم جومات کې بیان هم کوم خو سیګریټ نه نشي پرېښودی او ستا یو کلیپ مې واورېد د سیګریټو ډبې مې داسې رانه چوړ کړ توبه مې کړه چې نن نه پس به سیګریټ نه څکم دا ته زه څوک یاد کړم چې چا توبه وکړه څوک ډي ته شو بهرحال ځان له بیل ټایم غواړي توجه سیګریټو نه او دا کم کسان چې سیګریټ څکي زه ته پهله معافي غواړم ما معاف کې او بیا یې برابروم ګوره په مدرسو کې لایبرري شته سکول کالج یونیورسټۍ کې ما ته ووایه چېرته په لایبررۍ کې داسې یو کتاب شته چې په هغه کتاب د هغې ټاپک د هغې هیډینګ ها د هغې عنوان دی سیګریټ کې فواید شته داسې رایټر شته مصنف شته چې د سیګریټو فایدې لیکلي شته نه بیا دا سیګریټ څه کوي خولې نه دې لوګي راوځي د پوزې نه دې لوګي راوځي دا ستا خوله پوزه ده که د ریل ګاډي سلینسر د اکسلیټر پرېږده توجه ما ته یو کس وایي چې سیګریټو کې ډېر ماهر یم ما یې څنګه ماهر یې وایي په خوله لوګي راوباسه دا په خوله لوګي راوباسي ما بیا دا خو ټول راوباسي زه په پوزه لوګي راوباسم ما دا ټول تا کې کمال څه دی ما ته مفتي صاحب زه په غوږونو لوګي راوباسم ما ورته په دې شامټونګ دې لوګي راوباسم د خیرن بچیا ته لوګونه راغلی ته به لوګي راوباسې لحاظ دا د مور په نفس کې مونږ زمانه عرصه مدت وخت تېر کړي 9 میاشتې څومره په هغې کې څه موده زمونږ په جوړېدو او 4 میاشتې کم او بیش مونږ خوراک کړی لنچ هم هلته کړی بریک فاسټ ډینر ناشته هم کړې ده هلته دا هلته د مور په نفس کې چې مونږ خوراک کوو په خوله هم کړي که په نوم باندې وایه دا په نوم باندې هلته خوراک ولې نه و ایجي صاحب هغه خوراک یې تاله هلته په خوله درد نه که ځکه خولې دله پاکه وساتله ځکه چې دې دنیا ته لاړ شي دی به په دې خوله باندې کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي دی به په دې خوله باندې قرآن تلاوت کوي دی به د الله ذکر کوي دی به درود شریف وایي دی به استغفار مسلمانه انګریزانو ته مه ګوره ستا خوله د چرسو دپاره نه ده ستا خوله د سیګریټو دپاره نه ده ها ستا خوله د شراب او آیس دپاره نه ده ستا خوله د ګندګۍ دپاره نه ده مسلمانه شریعت وایي ستا خوله هم پاکه ده ستا جوټه هم پاکه ده اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې الله پاک دی قرآن پاک دی بدن پاک واړي لباس پاک واړي سوسایټي د منشیاتو نه پاک غواړي تصور پاک غواړي سوچ پاک غواړي عقیده پاک غواړي خوراک کلو حلالا طیبا صرف حلال نه دی ویلي حلال خوره خو پاک خوره پاک ما تا ته د اختر پر ورځ عیدګاه کې ویلي چې د قربانۍ ورځ غوښه په 3 ورځو کې ختمه که په څو کې او که چا سره ښه سهولت یې سټور کولی شي سټور دی کې خو دا غوښه تقسیم کې یا په مدرسو کې طالبان نه ولېږي هغوی له چل ورځي خو دا په کورونو کې چې خلکو سټور کړي ما ته دا ووایه په لومبۍ 2 درېمه ورځ چې د غوښې کومه ذایقه وي او بیا یې ته سټور کړي او بیا پکې به د دنیا ادرک او اوږه واچوي او پخې کې ذایقه کې فرق راغلی که نه دا خو مردار چرګ راوړه مردار او ښه مزدار تړکه ورته وکړه د پیاز ټماټرو ادرک اوږه پکې واچوه که ټیسټ او مزه پکې پیدا نه شوه دا ګز او دا معده چې ذایقې بدله شو میډیکل اعتبار سره دا مفید نه غیر مفید دي او په شریعت کې مکروه څه شی دې وجه نه حلال خوره پاک خوره رزق حلال مسجد مدرسې له حلال ورکوه پاک ورکوه خپل کاروبار به د شریعت مطابق جوړو سنگل شا پرېږدې ډبل شا پرېږدې انډر پلی پرېږدې څه خلک سنگل شا تباه کړه څه ډبل شا تباه کړه تخبیه کې خو ډبل شا والا کار نه کړي مضاربت څوک تباه کړي دي که نه هلکه په مضاربت کې به مبیعت شرط دي چې ته چاله پیسې ورکې او کاروبار پې کوي نو تا ته به دا چې ستا په پیسو زه دا کاروبار کوم ایجنټ په ایجنټ چاته د مبیعې پته نه وه چې کاروبار پې څه کوي وایه پته و چاته ته د مضاربت نه خبرې د فقه حنفي د بیع او د شرا دپاره 14 اصول ذکر کړي څو اصول د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه سړي سودا اغسته خرڅول بازار ته نه وته چې په بیع او شرا به نه پوهېده اوس خو په بیټک کې هم خلکو چپس او پاپړ راځوړند کړي وایي زم دکاندار شم دکانداري ډېر اسانه ده التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین چې هغه تاجر چې امانتداري کاروبار صحیح کو مدرسې آبادي کو خانقاهونه تبلیغي مراکز آبادو به انشاءالله او دا مدرسه د دې مدرسې بار پلاټ دی د
د مدرسې والا مشوره دا وه چې دا پلاټ مونږ چا سره مارچه کوو او مارچې سری 10 लाख روپۍ غواړي 10 که 8 लाख روپۍ غواړي ما مونږ به د مدرسې ځمکه مارچه کوو او بیا به 8 लाख روپۍ هم ورکوو ما مونږ د سراډو مارچه کوو نه دا 8 लाख نه ورکوو دا کمې دي دا کمې څنګه چې مولانا صاحب خبره کړې وه چې د 10,000 اعلان چا کړی وي دا ما اخلې ویلیو که نه پته ده ما مولانا صاحب چې ما اخلې ما ټیک ته مونږ نه اخلو چا وي دا ولي مې مولانا صاحب چې دا لږې دي د مولیانو په لږو کار نه کېږي په داسې کېږي توجه داسې به وکړې چې کومه د مدرسې ځمکه ده به د مدرسې او دا بل پلاټ چې د هر چا د چې دی وي چې مارچه کوي دا هم د ده نه اخلو قیمت دې ولګوي ټیک ده د مدرسې ځمکه به په ځمکه او هغه به واخلو ټوټل اسټیمیټ پې ولګوه دا مدرسه به آبادو په دې کې به د قرآن کورس شروع کړو د څه کورس الحم په دې شکر وباسو الله ته سجده وکړو چې موږ د قرآن د حدیث کورسونه په مدرسو کې کوو خلک دې د باجو کورسونه کوي مونږ ته په دې کورس باندې فخر دی څه شی دی مونږ ته په جامع حقانیه باندې فخر دی ها ما ته په جامع عثمانیه باندې فخر دی ما ته په اسلامیه جمهوریه تانه باباجي په مدرسه باندې فخر دی ما ته په ابن عباس باندې فخر دی ما ته په ټولو مدرسو دارالعلوم شیرګل باندې دارالعلوم گجرات باندې فخر دی دارالعلوم کراچۍ باندې فخر دی دارالعلوم سرحد باندې فخر دی جامع فاروقیه باندې بنوري ټاون باندې اشرف المدارس خیر المدارس باندې ها جامع حفصه للبنات باندې ما ته په تمام مدرسو باندې فخر دی کورسونه پکې د قرآن او حدیث ته په دې فخر دی او خلکو ته په باجو فخري موږ به د قرآن حدیث درسونه کورسونه ان شاء الله جنت ته رسي او دا وګورئ چې کوم څه سره مینه اخر وخت کې هغه وي کنه تاسو به کتلی چې کله مسلمانان چې په قرآن حدیث مینه کې دا چې مړ شي د قبر خپوت او سر ته څه ویل کېږي قرآن وایي څه ویل کېږي قرآن ویل کېږي او تاسو به ډېر باجو والا کتلی چې د مرګ نه پس د هغې قبر خوا کې باجې وي تاسو چېرته دا یوټیوب باندې کتلی هغه کسان ناستې باجې ورته لګولي دوپړې وي او هغه کس مړي او هغه داسې د غم اشعار وي او تړمبکې شروع کړي د دغه په خوا کې د قبر په خوا کې نو ما د دې ډولکو سره مینه وه او بیا چې خښۍ یم په ډولکو باندې او چې کله دفن کړي د دوا په ځای باندې بیا ډولکي وي ډولکي چېرته دا کلیپ چا کتلی که نه دی کتلی کتلی په پښتو کې دی ښه خو ژبه بل شانتې پښتو ده بهرحال باجو والا پښتانه که نه تاسو خو ټول سوچه پښتانه یې بهرحال مدرسې به آبادوو انشاءالله دا پلاټ مونږ دغه کوو نه مارچه کوو نه دا پلاټ به د مدرسې هغه پلاټ اخلو کم سے کم د هغې قیمت به ټوټل څومره 18 लाख ایله پیله 18 लाख دا خلک 2 کروڑ ورکول ته تیار دي 18 लाख ښه بولډینګ به هم جوړو داسې هغه کسان چې په خپل ځای ما ته چې انشاءالله العزیز زه په مدرسې ننګ کوم زه په اسلام غیرت کوم زه په پښتو غیرت کوم زه په دین غیرت کوم او انشاءالله د اولاد د بچو د سرپرستۍ د تربیتګاه مدرسه اداره د بنین بناتو لپاره جوړم کم سے کم چې ډېر نه 1 लाख روپۍ اعلان زه کوم که نه که سوای که میاشت پسې دا به زه ورکوم د مدرسې دا ځمکه به وي او دا بل هم زه اخلم وایي شروع کې پیله چې کومه جي صاحب ودرېد دا بنیاد شو ولیکه دا جي صاحب ماشاءالله جزاکم الله ماشاءالله جی ماشاءالله ربا ستا په دین غیرت وکړه ربه غیرت پې وکړه دنیا آخرت یې ښایسته کړه ماشاءالله جی بل وایه یو بل بنیاد جوړ شو آغاز وشو 17 کسان پاتې دي جی 17 ایله بیله جی 17 جی ماشاءالله جی 50,000 بلال صاحب وایي 50,000 جی زه د 50 کې ودرېږې پاسې زه لږ اسانه کړه زه پاسې هېڅ شی نه دی 500 نن سبا په مارکیټ بازار کې په جیب کې پته نه لګي ماشاءالله جی 50,000 جی اجي صاحب وایه جی ماشاءالله جی چا شل کړي نه ده نن به په تخبې کې شل کوو 20,000 روپۍ به څوک وي پاسې ودرېږي یو 15 شل کسان ودرېږي ماشاءالله 20,001 ماشاءالله 20,002 20,003 ماشاءالله شاته مو ګرځان لسټ ماته دا خو زما خپل چل دی توجه جی توجه جی 20,000 به کم کسانی هماغه خبره پخه ده چا شل کړي نه ده ما ته کې دا خبره پاسې یو کس ودرېږي چې شلې کا پاسه ماشاءالله جدا کوم دا ریا کې نه راځي دکلاوه کې دا غیرت دی دا سټیک د غیرت دی جی وایا جی ماشاءالله سنو جی صاحب شیر حسن چې شیر بیا د حسن شي پاتې بکې سجو ماشاءالله جی کار د شیرانو دی ځا جی صاحب جی ماشاءالله جزاکم الله جی وایا جی داسې وکې 50 کسان 10,000 روپۍ والا ودرېږي 10,000 صرف 10,000 والا ودرېږي پاسې ماشاءالله 10,000 والا ودرېږي 10,000 ودرېږي کېنه 10,001 ماشاءالله 10,000
आगा कौन अगर उस तरह वाला जी 10,000 वाला जी पास है 10,000 10 के 5,000 वाला उतरेगे पास है 5,000 वाला उतरेगा दाम नशे वाली कहीं दर्जन का को मंडी तक को हम करे शाबाश जी माशाल्लाह जी 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 से 5,000 खदा से कैसा बस दा तकरीबन टोल वर्क होली शे खुदा दी भाई डिसिप्लिन जोड़ो 1,000 रुपये सुख वर्क होली शी न तासु 1,000 हम नशे वर्क होली 1,000 की सुख वर्क होली शी ला सोचत के बस दगा शान माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह जी जी 1,500 वाला ला सोचत के सुख 500 वर्क होली शी 500 से देखो लग इजी लोड कम का नसवार कम का सिरगट कम का पैकेज में का वरावड़ा जी 500 वाला एक मुंगला स्टूडेंटान राकी आराम्याश 500 आराम्याश टीचरान राकी आराम्याश 500 जी 500 वाला आराम्याश ₹100 दा महाना माविन चसुक आराम्याश वर्की दा पासे आराम्याश 1000 असुची पडून बी जरा पाखिरी जल वर्की दा चाची भी ₹1,000 और कम दा लगला सुचत के जो गोरम कम दी 1,000 वाला दा 500 वाला मला सुचत के 500 वाला दा सु के दा 1,000 और 500 वाला दा रावडे माला उस राशि दिल लार वर्की ता राशि रपासे के चासरनी चाने कर्ज वाले खराश कार बसम पोख कार को राजे माशाल्लाह जी राशि जी राजा सब राजा जी से राशि क्या सरक नहीं उस खैर दे बिया बरा की राशि नुम वतौली का 1,000 वाला की नवी राशि नुमुली का राशि जी से राजा दिल लार वर्के او कताल दी लार नदर कन زما اجازه تخفيف كده رش رزا كده يكسب عن خبي كده تبتة ولقي ورك إلى أركني الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قاري سبا خوشا أخوش قاري سبا بوشو ما شاء الله جي جزاكم الله جي ما شاء الله ما تشاي مري لامبو من قادي بخبل بخلو لامبل تاسو طول مي لامبو ولا جواندي مري لامبو من جواندي لامبو ولا لامبل كنا وايا क्या चाव लांबलो सुभान अल्लाह देत लांबल वही तवज्जो माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जी खाजी पदे मदरसा चसु खुशाल दिला सुजत के दल तम अवल त बनातो के मस्तूरात खवातीन इस्लाम चसु खुशाल दी प मदरसा प उलमा बाने मुजाहिदीन बाने हक परस्त पीरान तबलीगियान चसु खुशाल दी लास उखजवे माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह बस तवज्जो दा उच्च छवे लास जनानो तमवायम तालिबात और फाजिलात और मुअल्लिमात तवायम खवातीन इस्लाम मस्तूर और टूल तवायम हाँ तवज्जो ला सुचत के और दा उचित शवे लास जेब तक उसके 500 1000 200 150 चेदा चासुम रवसुर रवान शे रशे रवान चेदा चासुम रवसुर दल तरवड़े राजे माशाल्लाह ज़ौक़ शौक़ मिना मोहब्बत उल्फत मुअद्दत इत्तिफाक इत्तिहाद राजे रवान शे रवान तासुदार प्रीद चिराश दल तराजे स्टासु रातलो सवाब दे रापासे दा नूर कसान कीने दा तालिबान कीने माशाल्लाह लगता सु कीने तासु कीने माशाल्लाह जी तालिबान कीने राशे राजे माशाल्लाह जज़ाकुम तवज्जो राशे माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह राजे पर तवज्जो सर राशे तासु तमाचे ला सुचते सते कुसके मावे लास्ट तक उसके मावे खपल जेब तासने चदा गावंडी जेब ते उशागावे जी माशाल्लाह जी राशे जी राजे माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाह जी राजे इंशाल्लाह राजे माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जी माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाह जी राजे इंशाल्लाह राजे राशे जी राजे माशाल्लाह